الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما
جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله رب العالمين حمد وثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکار او عبث نو بلکې رب العالمین چې موږ د دنیا ته کوم مقصد لپاره راغلیو هغه مقصد رب العالمین موږ ته خپل کتاب قران کریم کې بیان کړی او هغه مقصد الله رب العالمین زموږ د پیدایش نه مخکې د ملائکه سره خبره راتلو کې بیان کړو چې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ملائکه د الله رب العالمین فرمایي چې زه په دنیا کې د خپل یو خلیفہ مقرروم نو موږ د الله رب العالمین په دې دنیا کې خلیفہ یو او خلیفہ د پاره څه پکار دي خلیفہ د پاره دا پکار دي چې خپل د مشر د خپل د الہ خپل خالق داغه بندگیو کی داغه اطاعتو کی داغه تابعداریو کی داغه فرمانبرداریو کی لکه منځ کې الله رب العالمین فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانانو پیریان نه دي پیدا کړی مگر خپل عبادت لپاره چې زما بندگیو کی زما اطاعت زما تابعداري دا خپل ژوندۍ کې راولي زما محترم الله رب العالمین صفات کی دا صفت موجود دے چې لا يسأل عما يفعل وهم يسألون رب العالمین چې سوخ کوي سرن چې کوي چا سره چې کوي هر هغه معاملې چې الله رب العالمین کوم انسان کوم بنده سره کوي دا هغه مبارک انسان د رب العالمین ته تاسو نشي کولای چې الله دا انسان دی غریب پیدا کړی ولی دا انسان دی معذور پیدا کړی دی ولی دا انسان دی بیمار پیدا کړی دی ولی دا انسان دی داسې کړی دا تاسو د الله نه څوک نشي کولای خو الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم يسألون
دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دی هر یو فرد د رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي د دې د وجې نه الله رب العالمین زمونږ په ولو باندې دوه ملایکې نولې دي زمونږ د خولې نه زمونږ د اعمالو نه کومه خبره چې ښه وي کوم عمل چې ښه وي هغه هم لیکلی کېږي کومه خبره چې بده وي کوم عمل چې بد وي هغه هم لیکلی کېږي دا ولې دا د دې د وجې نه زمونږ د دنیا دا معمول دی چې کله موږ کوم جرم وکړو کوم غلط کار وکړو سمدستي د هغې نه منکر کېږو که نه کېږو نو الله رب العالمین د مشرک دغه صفت په قرآن کریم کې بیان کړی دی چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې کله د الله رب العالمین مخې ته ودرېږي او الله رب العالمین دې تپوس وکړي نو دا به الله ته چې الله ما په دنیا کې شرک نه دی کړی الله به دې ملایکو ته وایي چې کوم زمونږ په دې ونو باندې ناست دي چې د دې انسان هغه عملنامه راوړه مخې ته ورته کېږده وه دا عملنامه ورته مخې ته کېښوستلی شي او دا عملنامه ګوري نو دا به بیا وایي چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها یا عملنامې نه څه شی زما نه وړه ګناه پرېښې ده او نه غټه پرېښې ده مګر ټولې یې حسابه کړې ده ټوله په دې کې موجود ده بیا زما محترمو انسان د هغې نه انکار هم نشي کولی هغه خلاصه کې د انسان په زړه کې دا خبره راشي څه پته لګي نعوذ بالله دې ملایکو دروغ راپسې لیکلي وي دې ملایکو راپسې د ځان نه څه لیکل راپسې کړي وي ځکه زمونږ انسانانو ذهنیت هر چا بدل دی هر انسان په ذهن کې بعضې الټه سیده خبرې راځي الله وایي دې نه هم خاطر جمع شه یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون ستاسو دا اندامونه دا لاسونه دا خپې دا غوږونه دا سترګې دا ژبه دا ټول به ګواهي ورکوي د قیامت په ورځ باندې چې الله د انسان په دغه وخت کې په دغه ټایم کې په دغه ورځ باندې پلاني ځای ته تللی دا کار یې کړی دا لاسونه به وایي چې الله دا کارونه اوچت کړي دا غلط کار یې کړی دا سم کار یې کړی دا خوله دا غوږونه دا سترګې دا دا حال وایي بیا به دا انسان به د خپل اندامونو نه تپوس کوي لم شهدتم علینا ولې زموږ باندې ګواهي ورکړې ده دغه اندامونه به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شیء موږ ته څه پته وه مونږ خو الله ګویا کړو چې دا خبرې وکړو مونږ دا خبرې وویلې مونږ ته څه پته ده چې څه چل به کېږي او څه چل به نه کېږي ته به جهنم ته ځې ته به جنت ته ځې تا باندې به دا عمل کېږي دا کار به کېږي مونږ ته د دې خبرې پته نه وه د دې وجې نه زما محترمو رب العالمین چې مونږ کوم مقصد دپاره دې دنیا ته رالېږلي یو پکار دی چې هغه مقصد طرف ته توجه وکړو هغه طرف ته ځان مایل وکړو ځکه علما فرمایي چې الدنیا دار العمل والآخرة دار الجزاء دنیا دا د عمل ځای دی او آخرت دا د بدلي او د حساب او د کتاب ځای دی تعالی رب العالمین په دې دنیا کې 50 کاله 80 کاله 80 کاله عمر ورکړی دی دا د دې دپاره چې سبا موږ د الله رب العالمین مخې ته ورځو او الله رب العالمین زموږ د دې 50 کالو د ژوند کومه بدله ده کوم رزلټ دی کومه نتیجه ده هغه موږ ته راکړي چې هغه موږ ته په ښي لاس باندې راکړي او که په ګس لاس باندې راکړي هغه زموږ د ژوند هغه ثمره د هغې باندې حساب دی چې هغه موږ ته رب العالمین څنګه راکړي ځکه بار بار موږ ته الله رب العالمین دا خبره بیانوي چې انسان نیکو طرف ته راشه نیکي خپل کا زما د رضا کولو زما د خوشنودۍ د حاصلولو کارونه وکړه چې زه درته دا نتیجه په ښي لاس باندې درکړم تاسو وګورئ رمضان المبارک میاشت الله رب العالمین په موږ باندې الحمدلله ښه په عبادتونو ښه په بندګۍ باندې د رب العالمین د رضا او د خوشنودۍ د حاصلولو باندې تېره کړله الله نه دعا ده چې الله رب العالمین هغه اعمال زموږ قبول کړي په هغې کې اوس زما محترمو د هغې نه بعد اوس کوم انسان داسې دی چې په رمضان کې ترې سستي شوي کوتاهي شوي وي کمزورتیا دې شوي وي نو الله رب العالمین بیا وفرمایل چې انسانه خیر دی خفه کېږه مه دا ورپسې میاشت چې کوم ده د شوال په دې کې 6 روژې ونیسه دا داسې شو
لکه تا چې ټول کال روژه نیولې د ټول کال د روژې ثواب دی. اوس که په هغې کې انسان سستیا وکړي کمزورتیا وکړي بیا الله فرمایي چې خیر دی مخه به کېږه اشهر الحرم را روان دي لکه اوس چې موږ کوم میاشت کې روان یو د ذوالقعدې الله فرمایي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله رب العالمین چې کله د اسمانونو او ځمکې پیدا کړې دي نو 12 میاشتې مقرر کړې دي د هغې ورځې نه په هغې کې 4 میاشتې هغه د څه شي دي د حرمت والا میاشتې دي. کوم انسان چې په هغې کې نیک عمل کوي رب العالمین ولا اجر او ثواب ډبل ورکوي او چې کوم انسان په هغې کې ګناه کوي غلط کار کوي د هغې جزا او سزا هم ډبل لګوري. ښه دا مه وایئ چې صرف نیکي ډبل ده نو سزا به راله نو یو میلاوېږي نه ځکه اشهر الحرم میاشت روانه ده لکه الله رب العالمین په دې آیات کې مو فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. مطلب د دې نه دا دی چې څنګه نیکي درته ډبل میلاوېږي دغه سانتې سزا او جزا او بدله هم درته څه میلاوېږي ډبل میلاوېږي. دغه میاشتې د ذوالقعدې ذوالحجې محرم دا 3 میاشتې پرله پسې دي په دې کې موږ ته پکار دی چې نیکي وکړو د الله رب العالمین د رضا کولو د الله د خوشنودۍ او د الله رب العالمین د بندګي خیال وساتو چې الله زمونږ نه که مقصد دپاره د دنیا ته چې موږ رالېږلي یو چې هغې کې موږ کامیاب شو او هغه بدله چې الله موږ له د قیامت په ورځ راکوي هغې کې موږ ښه نتیجه حاصله کړو ښه نمبرې حاصل کړو او امتحان به زمونږ کوم ځای کې د امتحاني حال کوم ځای کې دی هغه موږ ته الله بیان کړی چې انسان خفه کېږه مه دا قبر دا امتحاني مرکز دی چې کله انسان وفات شي او د قبر کې کېښوستلی شي 2 استادان راشي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مؤمن وي او د الله رب العالمین د رضا کولو د هغې د خوشنودۍ د حاصلولو کارونه په دنیا کې کړي وي دا انسانان دغه استادان دا ورته داسې ښایسته او خوشبخته او په ښه حالت کې ورته راښکاره شي او چې کله ګناهونه یې کړي منافق وي کافر وي د الله د رضا کولو کوششونه نه کړي هغې ته دغه استادان بدشکله تک تور په داسې حالت کې ورته راشي. اوس مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل دا استادان څنګه غواړو ښه حالت کې غواړو که بد حالت کې غواړو دا ځان سره سوچ پکار دی ځکه الله رب العالمین مونږ ته وخت په وخت باندې میاشت په میاشت باندې د نیکو طرف ته مونږ راغواړي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم نیکو طرف ته جلدیوالی وکړئ وجنة عرضها السماوات والارض او داسې جنت چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او ځمکو برابر ده هغې طرف ته را منډه شئ هغه تیز راشئ هغه نیکي چې تاسو کوئ هغې ته سپک مه ګورئ مړه دا 2 رکعاته مونځ دی په دې باندې څه دي نه په دې 2 رکعاتو باندې الله رب العالمین دومره خوشحالېږي چې په نور څه باندې نه خوشحالېږي لکه انسان چې په جومات ته راننوځي او 2 رکعاته تحیت المسجد وکړي په دې تحیت المسجد باندې الله رب العالمین دومره خوشحالېږي چې په نور څه باندې نه خوشحالېږي لکه 2 رکعاته د سهار سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الدنیا وما فیها دا رکعت الفجر دا دنیا او دنیا کې چې څه شی دي دا هغې نه بهتر دي موږ په هغې کې سستي کوو هغه موږ نه ادا کوو موږ نه کوو ولې موږ سره د هغې هغه نشته دی اهمیت نشته دی همدغه شان د پیغمبر د سهار لمونځ او د ماخوستن لمونځ اهمیت بیان کړی دی وایي که چېرته د دې اجر او ثواب تا ته معلوم شي لاتوهما ولو حبوا ته به بیمار به یې کمزوری به یې پاسېدی به د کټ نه نه شي خو چې د دې اجر او د ثواب نه خبر شي نو داسې به راځي لکه دا ماشوم چې خاپوړ باندې راځي داسې به دې اجر او ثواب ته رامنډې وهي ولې دا الله رب العالمین په موږ باندې مهربانه دی شفیق دی چې انسانه زه نه غواړم چې په خپل لاس باندې مې ته جوړ کړی په خپل لاس باندې مې ته برابر کړی تاکې ما روح اچولی دی او زه دې راواخلم او بیا دې په جهنم کې دغه شان وغورځوم دا زه نه غواړم خو دا جهنم ته چې ځو دا زمونږ د خپلو اعمالو په وجه باندې ځو الله رب العالمین کله هم دا نه غواړي
ځکه الله موږ ته وفرمایل چې نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم وان عذابي هو العذاب الالیم. زما دردناک عذاب، زما نیونکی گرفت دا ډېر سخت دی، ګل ځان وساتئ. اوس انسان ګناهګار دی، خطاکار دی، ټیک ده، الله رب العالمین موږ ته قسمه قسم لارې وښودلې، خو ما کې سستي ده، ما کې کوتاهي ده، زه نشم کولی، ما نه پاتې کېږي. خدا رب العالمین فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. یو انسان داسې دی چې هر وخت کې د ګناهونه کېږي، هر وخت کې بد اعمال د هغې خوله په کنځلو باندې روانه ده، د هغې خوله بد ردو باندې روانه ده، د هغې خوله هغې باندې سمه خبره راځي نه. دا انسان داسې دی چې د ده زړه کې غلا ده، د ده زړه کې منافقت دی. دا انسان داسې دی چې ده تر څو پورې غلط کار نه کړی نو سکون ورته نه میلاوېږي. الله وایي چې خفه کېږه مه، خیر دی انسانه، څه به کوو؟ ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله رب العالمین یاد کړه، جمعه ته راشئ، 2 رکعته نفل وکړه، الله رب العالمین ته دعا وکړه چې الله ستا ګناهګار بنده یم، ستا خطاکار بنده یم، او ما ته پیغمبر دا فرمایلی دي چې ومن یغفر الذنوب الا الله. زما دا ګناهونه، زما دا خطاګانې دا بل څوک نشي معاف کولی، الله ته یې معاف کولو والی، الله ته په هغې باندې د رحم وګرځولو والی. که ته معاف نه کړې، ته رانه دا خطاګانې لرې نه کړې، نو بل خالق، بل مالک، بل رازق نشته. چا نه لاړ شم، چا نه وغواړم؟ دغه عاجزي، دغه انکساري، دغه لاس اوچت کړی شوی دا الله رب العالمین ته دومره خوښ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان الله ته لاس اوچت کړي، وی الله رب العالمین د حیا ورځي چې دا انسان نامراده او تاواني واپس کړي، چې کوم شی غواړي خامخا وله ورکوي. خو ما کې دومره تکبر دی، ما کې دومره لویي ده، ما کې دومره ځان ښودل دي چې زه رب العالمین ته یو سجدې نه نشم راتللی، رب العالمین ته یو دعا نشم کولی. او الله وروسته دې ځای کې فرمایي ومن یغفر الذنوب الا الله. خو یو خبره یاد وساتئ چې ټیک ده تا خو الله ته دعا وکړو، خو چې کوم ګناه دې کړې ده په هغه ګناه باندې به څه نه کوې، اصرار به نه کوې، په هغې ګناه باندې به ټینګېږې نه. الله فرمایي چې ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. په هغه ګناه باندې به ټینګېږې نه که چا تا ته دا ووایي چې ملګریه زما وروره دا کار دې صحیح نه دی، دا کار دې غلط دی. ټیک ده هر ځای کې چې درته ووایي نو ته په هغې باندې سختېږه مه، په هغې باندې ټینګېږه مه. ما تا ته ګوره خلکو به چې کومه زه پوهېږم، زما خبر پوهېږه، زه پوهېږم، زما الله پوهېږه. نه، دا خبرې چې کوم دی دا د تکبر خبرې زما محترم، دا خبرې د رب العالمین خوښه نه ده. رب العالمین په دې باندې ناراضه کېږي. ولې صحابه کرامو به چې کوم عمل به وکړو، چې کوم کار به وکړو، په هغې باندې به د الله نه ثواب او د اجر امید به یې ساتلو، او کوم ګناه به یې چې وکړو په هغې باندې به ټینګېدل نه. ځکه صحابه کرام یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راځي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ستا محفل کې، ستا مجلس کې چې کېنو زموږ یو رنګې حالت وي، خو چې کله ستا د محفل، ستا د مجلس نه راپاڅېدو بیا زموږ حالت بدل شي، بیا موږ هغه شانتې نه یو چې څنګه هلته ناست یو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خو ایمان دی، دغه ایمان چې کله ته نیکي کوې، کله ته د مجلسونو ته حاضرېږي، کله ته چې د الله رب العالمین بندګي اطاعت کوې، ستا ایمان زیاتېږي. خو چې کله ته وځې نو هغه ایمان لږ لږ راکم شي. که چېرته هماغه شانتې یې لکه څنګه چې زما په مجلس کې وایي لصافحتکم الملائکه، تاسو سره ملائک لاس میلاو کړي. خو دا د انسان حالات دي چې په انسان باندې تېرېږي. زما محترم پکار دا دی چې موږ د الله رب العالمین رضا، د الله رب العالمین خوشنودي هغه حاصل کو. خو چې کوم اوس ګورئ الله رب العالمین په موږ باندې دومره مهربانه دی چې کله یو انسان خپل د ګناهونو ګوره الله ته زموږ څه ضرورت دی،
چې الله ما ته دا خبره بیانوي چې انسان ګناه ده شوې ده، ګناه ما کړې ده، سزا ما ته ملاوي دي. الله ما ته وایي چې ګناه دې کړې ده، خیر د استغفار وغواړه، خیر د توبه وغواړه، خیر د الله رب العالمین ته راشه. جنینو الله ته زمونږ څه حاجت نشته چې الله ته دی نو زمونږ عبادت ته محتاج دی. که ما عبادت ونه کړو څوک به ونه کوي؟ نه، الله رب العالمین سره په اسمانونو کې دومره لښکر موجود دی، دومره بندګان موجود دي چې د هغې حساب او کتاب نشته دی. خو دا الله رب العالمین ولې وایي؟ دې دپاره چې انسان ته په اور کې ونه سوځېږي، انسان ته د اور نه بچ شي، انسان ته د الله رب العالمین رضا او خوشنودي حاصله کړي. الله چې کوم جنت تیار کړی دی د هغه جنت مستحق ګرځي، د هغه نعمتونو مستحق وګرځوي. دلته الله فرمایي چې کله کوم انسان دا کارونه کوي نو څه کېږي؟ اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. الله رب العالمین د داسې انسان چې عاجزي کوي، انکساري کوي، الله رب العالمین د سر به سجود دی، الله نه غواړي بدلی چې څه ده؟ مغفرة من ربهم، بخښنه د رب العالمین له طرف نه. هغه لا څه کې بخښنه خو ورته وکړله، خو بخښنې سره سره وجنات تجري من تحتها الانهار، الله داسې جنتونه داخلي چې د هغې لاندې نهرونه بهیږي. خالدین فیها، انسان ذهن کې به دا راشي چې یاره دې جنت ته به خو یوه ورځ به یم، دوه ورځې به یم، لس ورځې به یم، یوه میاشت به یم، یو کال به یم. الله وایي چې نه، خالدین فیها، همیشه همیشه دپاره به دې جنت کې به پروت وي. نعم اجر العاملین، دا ډېر ښایسته بدله ده د عمل کولو والا. لږ خو ځان ستړی کړه، لږ خو ته وګوره الله رب العالمین ته راشه، د الله بندګي خو وکړه. وګوره که دې ذوالقعدې میاشت کې موږ نه عبادت ونه شي، الله فرمایي چې دې نه بعد د ذوالحجې میاشت را روان ده، هغه لس ورځې احب الاعمال الی الله، غوره عمل د الله رب العالمین ته په دې لسو ورځو کې. صحابو فرمایل چې ولل جهاد فی سبیل الله، ای د الله رسول جهاد فی سبیل الله نه غوره عمل شته؟ هغه چې او شته، دا لسو ورځو کې چې کوم انسان عمل کوي هغه د جهاد فی سبیل الله نه غوره دی. خو هغه مجاهد خرج بنفسه وبماله، خپل ځان باندې خپل مال باندې هغه غوره دی. نور چې دی نو دغه عمل په دې لسو ورځو کې د جهاد فی سبیل الله نه غوره دی. خو چې اوس ما او تا کوتاهي کوو، ما او تا سستي کوو، ما او تا چې دی نو د الله رب العالمین خواله نه راځو. الله خپل غاړه خلاصه کړله، ما ته بیان وکړو، ما ته قرآن راولېږلو، ما ته پیغمبر راولېږلو، ما ته د جمعې په ورځ باندې ملا راځي بیان راته کوي، خو په ما باندې اثر نه کوي. په ما باندې چې کوم دی هغه زما ذهن ته نه راځي، زما زړه ته نه راځي، په سر باندې رانه تېر شي. دې کې د الله رب العالمین څه هم دغه نشته دی. پکار دا زما محترمو چې موږ د الله رب العالمین رضا حاصله کړو، د الله خوشنودي حاصله کړو، د الله رب العالمین طرف ته راشو، نو اله به موږ کامیاب یو، اله به موږ چې دی نو د الله رب العالمین رضا به حاصل کړو. اوس چې موږ دا نیکیان هم کوو، روجې هم نیسو، صدقې هم ورکوو، زکات هم ورکوو، ټیک ده کوم انسان ګناهګار دی، خطاکار دی، هغه خپل د ګناهونو معافي هم غواړي. خو یو ګناه داسې ده چې سره د نیکو نه هغه نه معاف کېږي. زما محترم د هغې له ځان ساتل پکار دی. هغه زه تاسو لږ بیانوم، ورکوټ حدیث بیا ټایم پوره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل ملګرو نه تپوس وکړو چې من المفلس فیکم، ای صحابو، ای زما ملګرو ما ته ووایئ تاسو کې غریب سړی څوک دی؟ زمونږ په نظر باندې یو غریب سړی هغه دی چې چا سره پیسې نه وي، ګاډی نه وي، بنګلې نه وي. صحابه هم فرمایي من لا درهم له ولا دینار، ای پیغمبره چا سره چې پیسې نه وي هغه غریب دی. رسول الله چې نه، غریب د الله رب العالمین په نظر باندې هغه انسان دی چې ډېر دنیا کې ډېر منځونه یې کړي دي، او ډېر خیراتونه یې ورکړي دي، او ډېر زکات یې ورکړی دی، او حج یې کړی دی، او عمره یې کړې ده، منځونه یې کړي دي، نوافل یې کړي دي. خو چې کله د قیامت په ورځ باندې د الله رب العالمین مخې ته ولاړ دی او الله رب العالمین ته حساب کوي، په دغه وخت کې یو ملګری راشي، یو کس راشي او هغه دا وایي چې الله ته دا څنګه معاف کړې، ته دا څنګه جنت ته بوځې؟ دغه دنیا کې ما نه سپېړه راکړې وه، دغه دنیا کې زه بې عزته کړی وم، دغه دنیا کې ما ته کنځل کړي وو، دغه دنیا کې ما ته بد رد ویلي وو، دغه دنیا کې ما ته داسې ویلي وو، داسې ویلي وو، داسې ویلي وو. الله رب العالمین به وفرمایي ښه د دې دا نیکي روانې او دې کس ته یې ورکړئ.
او سوچ وکړئ زما محترم که دا یو کس یې خو زه لږ شانتې نیکي نه به موږ نه واخلي او که دا زموږ پسې اوږد لیل لګېدلی وي بیا به څه کوو موږ په دنیا کې 50-60 کاله د الله د رضا کولو کوشش او محنت کړی دی او دا ټولې نیکیانې زموږ هغه واغستې زموږ دا محنت زموږ دا کوشش عبث او بېکاره لاړو ملائک به ورته وایي چې الله د دې انسان نیکي هغه 50-60 کاله چې ځان ستړی کړی هغه خو ختمې شوې هلته خو خلک ډېر ولاړ دي الله به ورته وایي چې د هغې خلکو هغه ګناهونه او د هغې خلکو هغه بدیانې راوړې د ده په میزان کې واچوئ د ده په طرف باندې واچوئ هغه چې واچولی شي بیا به الله وایي چې اوس څه چلو کړو پړ مخکې جهنم ته راولئ وګورئ زما محترم لږ سوچ او خیال پکار دی چې چا ته تکلیف ونه رسو چا ته چې دی نو کنځل ونه کړو چا عزت دغه نه کړو چا ته بد رد ونه وایو د هر څه خیال ساتل پکار دی چې زموږ نیکیانې برقرار وي زما محترمو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او داسې نه که چېرته موږ په یو شي باندې مشر کړی شو زمونږ ته څه شی وظیفه راوسپارلی شي مشري راوسپارلی شي او موږ په هغې کې خیانت کوو موږ په هغې کې چې دی نو د الله رب العالمین رضا حاصلولو کوشش نه کوو دا دنیا ده دا خو تېرېږي زما محترم دې طرف ته هم خیال پکار دی زموږ نیکیانې په دغه شیانو باندې بربادېږي زما محترم په وړه وړه خبره باندې موږ ته دا کنځل دا بد رد ویل د چا سپکاوی کول چا پسې خبرې کول دا موږ ته څه شی نه ښکاري خو دغه وړې وړې ګناهونه زما محترم زموږ نیکیانې بربادوي زموږ د الله رب العالمین رضا او خوشنودي هغه ختموي پکار دا دی چې دې طرف ته موږ ډېر توجه وکړو الله نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ هغه اعمال والی چې هغه د هغې د رضا او د خوشنودي د حاصلولو وي او د هغه اعمال او د هغه کارونو نه موږ وساتي چې هغه د هغې د ناراضګۍ او د جهنم د تلو ذریعه وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين زما محترمو الله رب العالمين من بار بار نیکو طرف ته راغواړي بار بار خپل مغفرت طرف ته راغواړي چې انسان بخنه مانه وغواړه ګناهګار زما طرف ته راشه توبه تائب شه چې ستا مغفرت وکړم ستا ګناهونه معاف کړم ولی دا جنت چاله تیار کړی شوی دی جنت تیار کړی شوی دی د متقیانو لپاره اوس متقي څوک دی الله دلته صفت بیانوي د متقي ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس کوم انسانان چې په خوشحالۍ کې او په تنګستیا کې په بیمارۍ کې د الله په لاره کې خرچه کوي دغه متقي دی دغه پرهیزګار دی دویم صفت
والکاظمین الغیظ او خپل غصه هغه سکونکي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه ته تپوس وکړ تاسو کې بهادر څوک دی؟ هغه وفرمایل چې الله پیغمبره بهادر هغه دی چې میدان د جنګ ته راشي. هغه ویل چې نه، بهادر تاسو کې هغه انسان دی چې خپله غصه څه کوي هغه وسکي، خپله غصه هغه ختمه کړي، دغه انسان بهادر دی. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې هغه انسان د جنت په درمیانه حصه کې به الله رب العالمین واچي چې هغه انسان څه کوي، قدرت لري او باوجود د قدرت نه هغه معافي وکړي او هغه چې دی نو انسانانو ته بخښنه وکړي. لکه یو انسان دی بل انسان سره زیاتی کړی دی، ظلم یې کړی دی او هغه سره د قدرت نه دا انسان معاف کوي. دغه متقي دی زما محترمو. والکاظمین الغیظ، غصه سکونکي، والعافین عن الناس او عفو کوونکي. والله یحب المحسنین او الله رب العالمین محسنانو ته بخښنه کوي. زما محترمو دغه متقي صفت چې دا انفاق فی سبیل الله دی، دا پکار دی چې موږ خپل ځان کې هم واچو. ځکه نن سبا د انفاق ته ډېر ضرورت دی. تاسو ګورئ بله ورځ ستاسو د مدرسې نه الحمدلله زموږ دې مرکز ته د جنازې دپاره تاسو ټول راغلي وئ. الله رب العالمین ستاسو دا راتګ په میزان حسنات کې واچوي. نو دې مرکز دپاره لږ د انفاق ضرورت دی، لږ د خرچې ضرورت دی. دې باندې لږ قرضونه راغلي دي زما محترمو، د هغې خرچې دي. دغه پروګرامات ستاسو په دې جامعاتو کې کېږي، د هغې څه خرچې دي. نو د هغې دپاره د انفاق ضرورت دی. زموږ یو ملګری به د جامعې کوم شاګرد به د دروازه کې ولاړ نو خالي لاس هېڅ یو کس مه تېرېږئ چې څومره ستاسو وس کېږي، که 100 روپۍ کېږي، که 50 کېږي، که 200 کېږي، که 500 کېږي، څومره هم چې کېږي هغه انفاق وکړئ. ځکه دا اجتماعیت دی. د دې په وجه باندې زموږ پروګرامات کېږي، د دې په وجه باندې موږ ته چې کوم دی نو یو د قرآن او د حدیث د دین یو ټکی ښودلی کېږي. دا ټول په څه باندې کېږي زما محترمو؟ دا په خرچه باندې کېږي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته تشریف راوړو، ټولو کې اولې د صحابه کرامو په منځ کې اخوت او ورورولي واچوله او بیا یې څه وکړل؟ بیا یې د انفاق طرف ته زور وکړو چې زما محترمو دغه اجتماعیت چې جوړېږي نو په څه باندې جوړېږي؟ په انفاق باندې جوړېږي. غزوه تبوک موقع وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اعلان وکړو صحابه کرامو دا انفاق وکړو. تر دې پورې یو صحابي لاړو، دا یو واقعه درته بیانوم. یو صحابي لاړو کور ته او کور کې ولټولو څه پیدا نه کړل. لږ شانتې وچې کجورې وي، هغه په ګوتې کې واچولې، په کڅوړې کې واچولې او را روان دی. او هغه ځای کې ودرېدو او ځان سره شرمېږي چې ګوره دې صحابو خو دومره خرچه وکړه، دومره خرچه وکړه، اوس ما دا وچې کجورې دا به زه څنګه پیغمبر ته پیش کړم؟ الله رب العالمین وحی راولېږله او ورته یې وفرمایل چې پیغمبره ستا هغه صحابي دی په زړه کې للهیت شته، په زړه کې د خرچې امید شته، په زړه کې ډېر لوی لري، خو انفاق دپاره اوس څه نشته چې د ستا په لاره کې خرچ کړي. دا یو څو کجورې لاس کې نیولې خو شرمېږي، هغه ته اواز کړه د هغې نه دا کجورې قبولې کړه. وګورئ زما محترمو دا ضروري نه ده چې تاسو د خامخا ډېرې پیسې ورکړئ، که لږ یې ورکړئ نو بیا دا شرم دی. نه، هغه لږ شانتې کجورې د غزوې تبوک په موقع باندې هغه صحابي راوړلې او د پیغمبر مخې ته کېښوستې او الله رب العالمین هغه له څومره خوشحاله شو. نو هېڅ یو ملګری دی هم خالي لاس نه تېرېږي. دا اجتماعیت دا زموږ په کار راځي او دې باندې به الله رب العالمین زموږ نه رضا کېږي. او دغه متقي صفت چې وعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء، دغه متقیانو کې به انشاءالله الله رب العالمین موږ اچوي. نو زما د دې جامعې د یو 2 طالبانو نه دا خواست دی چې مانځه نه بعد ترازه کې ودرېږي او کوم ملګري چې انفاق کوي او ځان د متقیانو په صفت کې اچوي نو هغې ته پکار دی چې خالي لاسه تېر نه شي، خامخا څه نه څه دی هغې کې ورکړي. انشاءالله ستاسو دا خرچه دا به زموږ د اجتماعیت، زموږ د دې پروګرامونه، زموږ د دې دین د خپرولو په ځای کې به لګېږي. الله رب العالمین دعا ده
چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین هغه اعمال زمونږ نه والي چې هغه زمونږ د رضا او زمونږ د الله رب العالمین د رضا او د الله د خشوع حاصلولو ذریعہ ګرځي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.